د کوزدر خال پولیس په حدود کې زنانه په مرګ کې ککړ ملزمان سیول جج عدالت د نور 3 ورځو د پاره پولیس ته پریمان ورکړي دي. د پولیس پایر تر مخه ملزم ندیم الله چې د قتل کړي شوی زنانه خورای هم ده خپل ملګری مروان ساکنان شاتوت کله رباط درا بابکری زنګل کې سعودي عرب کې موجود ماما په وینا 15 کلنه ترور وشتلی ملکړی ده. د هغه سلور کلن زوی احمد هم د ذکرې خپل یقین کې وجلې خو ژوندې پاتې ده او 14 کلنه مزدوره حبیبه په زنګل کې د زناورو پر رحم کرم پرې خو دي وجلو کوشش پولیس تخپل جرم منلې ده. سعودي عرب کې څنګه را کړه وای دا د سې دې مرګره کې غلطه ګرځي وای موږ پښار میو داس پښار میګه ودا ختمه ده دته ما مارین کړه د ما په موبایل لاوړ موبایل راوړ اکبر علي ما ته میو دا سلاته مرګره کې وازي ختمه ده. د ډي آی جی ملکنه اعجاز خان په خصوصي هدایتو کوزدر خال پولیس شپږ درش غنټو کې ملزمان علی قتل په شمول نیولو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د دې افسوسناک واقعې په حق لا ډي اس پی هډ کوارټر کوزدر محمد زمان خان او تفتیشي انسپکټر سلطان یوسف وینا وا په دې ټول تفتیش کې په دې ټول مقدمه په کامیابی کې د ډي آی جی صاحب د ډي پی او صاحب اس پی صاحب انویسټیګیشن او نور افسرانو هدایت چې وختن په وختن مونږ ته ملو شوی دي دا غو په نړۍ کې تفتیش جاری دی ملزمان گرفتار دي ان شاء الله. دا کم ظلم چې شوی دی دا کم د ظلم انتها چې شوی دا ملزمان سزا ته رسولو کې داس یو کردار مونږ نه پټو نه پریدو سړی پکې مونږ ته ملو شو سسپیکټ مونږ کوشش وکړو چې دا مونږ ګوتل راشي ګوتل راغی ندیم الله او چې مونږ انټروګیشن داغي وکړو نو بس هغه د دې وقوع مین کردار او اعتراف وکړو چې دا وقوع ما سره بل مرګري مروان کړی او ټول حقایق چې سو هغه مونږ ته کار کړ. د الله تعالی په خصوصي رحم کرم قتل کړي شوی زنانه بچ پاتې شوی ماشومانو بچو د کفالت حفاظت د پاره دارالامان سوات د ایسي د احکاماتو باوجود اخستونه انکار کړی دی. اس ایچ او خال مهران شاه زیاته کړه د ماشوم مونږ ته تقریبا 72 غنټې بعد د دې ملزم په نشاندهي باندې میلاو شو دا سنسان ځنګل نه د چې دا مونږ راوړه او دا پردر مونږ سیول جج ته پیش کړه نو هغه وی چې یاره دا به ایسي سب د دې بندوبست وکي ایسي مونږ ته ولیکل چې دا تاسو دارالامان ته وسی دارالامان پیجی مونږ ته کمنټس راکړه چې دې کنسرن سټاپ مونږ سره نشته دا تاسو واپس کړئ. د اعلی حکام په وینا خال پولیس ته ژوندۍ پاتې شوی ماشومانو احمد او مازوري حبیبه خصمانه په خپل شروع کړي او د سپاینه طرف سر پورې ټول د دې خیال ساتي. خو د مازور حبیبه خصمانه یو چیلنج ده. نام سلطانہ شاہین ہے میرا تعلق چترال سے ہے تھانہ خال پہ ڈیوٹی سر انجام دیتی ہوں. یہ بچہ جو میرے کو ملا ہے افسران بالا نے ہمیں کو دیا ہے ہم اس کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوں اور اس کی خدمت کر رہی ہوں. د احمد او حبیبه په شمول سلورو بچو مور قصور چې هر سو خو د ګل پشان خيستا د ماشوم او د غوخي دا بوټي ماشومه د خپل مور د مرګ او دی بیا سره کولو تپوس د چانو کی هغه پلار نه چې د دې مور ته سلور کال وړاندې طلاق ورکړو یا هغه ماما او نور خپلوانو نه چې د طلاق رستو هډو د دې تپوس نه کړي یا د معاشري د هغه پست ذهنونو نه چې الزام لګي او په خپل سزا ورکړي. د الزاماتو په بنیاد به د قتلونو د سلسله ترکمې رواني دا څه سوکشتا چې د بیا اسرا باقی پاتو ژوندو او خصوصي توګه مزدور حبیبه خصمانه وکي. د کانو د باران قابل یو خدای الله تعالی کرم دی چې د ظلم باوجود هم بارانونه کیږي. محمد اسرار خیبر نیوز خال کوزدر.